نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ډیر محترم جناب مولانا فضل کریم صاحب اور ډیر محترم جناب قاری مولانا محمد نعیم صاحب شیخ القرآن والحدیث مولانا عنایت اللہ اصلاحی صاحب مولانا رفیع اللہ صاحب نور په دې مجلس کې محترم علماء کرامو مسلمانانو ورونو او په مدرسة البنات کې په ګڼ تعداد کې په دین مینو خويندو میندو او خصوصا د دې در شرکا د دې مدرسې اساتذات
د ټولو په خدمت کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د بخاری شریف اخیری حدیث دی او اخیری باب دی. درخواست به مدای لکه څنګه چې خاموشي د دې درس یو امتیاز دی، ځکه چې خلک ثواب په غرض باندې راغلي. نو زنانو ته مې بالخصوص درخواست دی چې ښه په توجه باندې دا یوه ګنټه د بخاري د اخیری حدیث واورئ. امام بخاری رحمه الله د درېمې صدۍ یو لوی محدث او یو لوی عالم تیر شوی چې رستنو علماو دل لقب ورکړی دی د امیر المؤمنین په الحدیث، او دا لقب په دی امت کې یو څو علماو ته ملاو دی، یعنی په امام بخاری رحمه الله باندې رستو ټول علما متفق دي، او د ټول علماو دا لیکلم کړي دی او د عام او خاص غوګونو تم دا خبره رسیدلې چې قرآن کې خو شک نشته، هغه خو منزل کتاب دی، څه تصنیف د چا نه دی. د الحمد نواله د والناس پورې نه پکې یو حرف سیوا دی او نه پکې یو حرف کم دی. خو که د الله د کتاب نه رستو د یو انسان په تصنیف باندې اعتماد کیږي، نو علما وایي چې په هغه ټولو کتابونو کې اصح د امام بخاری رحمه الله دا کتاب دی. اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع الصحيح للامام البخاري والجامع الصحيح للامام مسلم. او امام بخاری رحمه الله د نور تصانیف هم ډیر دي، خو خاص کر د دې کتاب پراجمه کولو کې امام بخاری رحمه الله کمال احتیاط کړی دی. یو امام بخاری رحمه الله دا وی چې ما به د کم باب سره حدیث لیکو نو مخکې به مې غسل وکړو، د هغې نه وروسته به بیا کتابت د احادیث وکړو. نو دا هم آسان کار دی، دا ډېر ګران کار دی چې ته کله موقع ملاویږي، په ورځ کې ملاویږي، په دویمه ورځ ملاویږي او احادیث لیکي او د هغې نه مخکې لامبي، او دو رکعاته نفل به مې امام بخاري وی اول وکړو، نو وروسته مې بیا د احادیثو لیکل شروع کړو. او د دې امام بخاری رحمه الله استاد اسحاق ابن راهوی رحمه الله غم ډېر لوی عالم تیر شوی. هغه یو ارمان وکړو چې داسې کس پکار دی چې دی امت تر اوسه پورې د احادیثو دا کم خدمت کړي، نو صرف احادیث را جمع کړي دي. نو په هغه کې ضعیف هم یو، صحیح هم یو، حسن هم وي. په دې علماو کې داسې یو عالم پکار دی او زما په دې شاګردانو کې داسې یو شاګرد پکار دی چې په هر یو باب کې صحیح صحیح احادیث راوړي او دا ضعیف تی لرې کړي. نو امام بخاری رحمه الله وی د استاد میں ارمانو، او بل نبی صلی الله علیه وسلم د په خوب کې لیدلو چې نبی صلی الله علیه وسلم ناس دې زما سره ببوز را سره دې او زته مچان شړم. نو داغي تعبیر هم دا وجده به د احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت وکي. نو امام بخاری رحمه الله دا کتاب په 1400 کالو کې تیار کړ، کال کې نه دی تیار کړی. او د دې احادیثو د راجمع کولو د پاره امام بخاری رحمه الله په بغداد کې، په کوفه کې، په بصره کې، په حجاز کې، په شام کې
د مختلفو محدثینو شاګردي وکړه لاړ او احادیث ته ولیکل او د اول سر نواله د اخر سره پوری لوی عنوانات د امام بخاری رحمه الله دو کم سل دي چې آغاز د بدء الوحی نه کړی دی او اختتام امام بخاری رحمه الله په کتاب التوحید باندې کړی دی امام بخاری رحمه الله آغاز د بدء الوحی نه ولې وکړو نو په دې کې طالبانو ته هم دا تنبیه دا او هدایت دی او ټول مسلمانانو ته دا تنبیه او هدایت دی چې موږ څه اعمال کوو څه عقیدې لرو موږ چې سم کوو دا په وحی باندې بنایي شاه نور شاه کشمیری رحمه الله وی چې امام بخاری رحمه الله آغاز د بدء الوحی نه د دې وجه نه وکړو چې لانه لا اعتبار لشيء من امور الدين الا بالوحي چې په دین کې چې یو شی په وحی باندې بنا نشي نو هغه ته دین نه ویل کېږي هغه ته بدعت ویل کېږي عقیده به هغه عقیده معتبره چې کوم د وحی نه صادره عبادتونه به هغه عبادتونه معتبري په دین کې چې کوم د قران او د سنت نه ثابت دي او نور چې څومره معاشرت اصول دي او د سیرت اصول دي او معاملات دي په دې ټولو کې مسلمانان به حیثیت مسلمانان وحی ته محتاج دي بلکې د انسانیت تکمیل په غیر د وحی نه راځي عقل یو اوچت شی دی او دا انساني د ټولو حیواناتو نه ممتاز کړی دی خدا عقل دومره لوی شی دی د انسان سره چې د موبایل ایجاد وکړو سپوږمۍ ته وختل د جهازونو ایجاد وکړو د گاډو ایجادات وکړو د کمپیوټر ایجادات وکړو دا د عقل په ذریعہ باندې د انسان د ټول کارونه وکړي خو به هم د خو د بد امتیاز د حسن او د قبیح امتیاز د انسان خیر پس کې دی او د انسان شر پس کې دی دا د وحی نه بغیر نه معلومي عقل به هم په دې باره کې ناقص دی عقل د قبح فیصله نشي کولی په ډیرو کارونو کې نشي کولی قران کریم کې واقعا الله تعالی ذکر کړی د پدې 14مه پاره کې چې موسی علیه السلام د خضر علیه السلام ملاقات لاله د علم د حصول د پاره چې کله په مجمع البحرین کې د خضر علیه السلام سره ملاقات وشو نو خضر علیه السلام ورته وی چې ته زما شاګردي نشي کولای او په بخاری شریف کې حدیث دی چې موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام وی چې تعالی الله تعالی یو علم درکړي او مال بل علم را کړي موسی علیہ السلام الله تعالی تشریع علم ور کړي بلکې ټول پیغمبرانو الله تعالی تشریع علم ور کړي تکوینی علم د بعضو امور پیغمبرانو ته د وحی په ذریعہ ورکول کیږي خو نور د تکوینی علم پیغمبرانو ته پته دی او خضر علیہ السلام الله تعالی تکوینی علم ورکړ تکوینی معنا دا د چې دا یو کس غریب دی یو د مالدار شي چیر دی کې بس حکمت دی الله خو کال مخ کې غریب وو سو صرف دنیا رااله یو سړی ډېر مالدار یو الله تعالی به راونی سي
نه تا ته پته لګي چې دی ولې غریب شي، په دې غریبۍ کې د پیدا ده که نقصان دی. یو سړی به مړ کی، یو سړی به ژوندی کی، بچي به ولور کی، یو سړی به شڼ کی. دا هغه تکویني کارونه دي چې د علم یو الله ته دی. خو خضر علیه السلام له الله تعالی د وحی په ذریعه باندې د دغه تکویني امور علم ورکړو. د دې وجه نه خون پکې ډېر دی په تکوینی امورو کې، چې ستا په تکوینی امورو باندې علم راشي نو مزه پکې ډېره ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه وی رحم الله موسی، الله دې په موسی علیه السلام رحم وکي. کله صبر یې کړی وی او د خضر علیه السلام په مخه محاسبه نه کولې، نو موږ ته به دغه علم ډېر زیات را منتقل شوی وي. خو خضر علیه السلام زما شرط دا دی چې زه څه کوم تپوس به نه کې. نو چې اولنی کار خضر علیه السلام کو ماشوم یې مړ کړ. نو چې ماشوم یې مړ کړ هغه ورکوټی ماشوم و، او خضر علیه السلام ته دا سر ونیو ایسته تی ویست. نو موسی علیه السلام له غوسه ورله ویل ماشوم دی، معصوم دی، څه ګناه یې نه ده کړې، څه جرم یې نه دی کړی، تا دا ماشوم ولې مړ کړ؟ نو خضر علیه السلام ورته وی تا ته ما نه ویلي چې ما نه به تپوس نه کې. نو خضر علیه السلام ته شرط را یاد شو، وی د دې نه پس به تپوس نه کوم، ما معاف کړه. نو چې کشتۍ موسی علیه السلام خضر علیه السلام عیب جنه کړه او تخطیط یې ویستلې، نو موسی علیه السلام له بې غوسه ورله وی په غیر د اجرت او د کرایه نه موږ راوړلو، تا د هغې هغه کشتۍ هم نقصاني کړه. نو خضر علیه السلام وی تا ته ما نه ویلي چې زما نه به تپوس نه کې. نو موسی علیه السلام ورته وی که د دې نه پس مې سوال وکړو نو به زما او ستا به پرې راکړي. نو په لاره روان دي یو کلي ته لاړه او هغه کلي والو روټۍ وله ورنه کړه. دونه بیکاره و او یا به بیکاره نه و، خو د علماو پکې یو نکته ویلې دا چې اصل کې د دې خضر علیه السلام او د دې موسی علیه السلام د نظریې او د سوچ نه خبر شو. نو د دغه کلي والو نظریه او سوچ د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام د سوچ او د نظریې نه بدلو. نو ټولو متفقه فیصله وکړله چې روټۍ ولې مه ورکوئ، پرېږدئ چې د دې کلي ته ځي. نو په هغه کلي کې یو دیوال وغورځېده، خضر علیه السلام له الله دا معجزه ورکړه، هغه دیوال ایسته نیغ کړه. موسی علیه السلام وی ګوره لوی دیوال دې نیغ کړه، د کلي والو خو ډېره لویه بېکارتیا وکړه، موږ له روټۍ رانه کړه، خو د دې تی اجرت واله. خضر علیه السلام ورته وی تا ته ما نه وی چې زما کارونو کې به کار نه لري. وی زما او ستا په دې ځای باندې جدایي راله، خو اوس چې مې څه وکړه د هغې د ته بیان کوم. هغه ماشوم ما ځکه مړ کړه، خبره د دې ماشوم صرف کومه. ماشوم مې ځکه مړ کړه چې الله راته وی دا ماشوم مړ کړه. وما فعلته عن امري، خضر علیه السلام وی دا کارونه ما د ځان نه دي کړي، دا راته الله ویلي دي چې دا کار وکړه. خو د دې ماشوم مور او پلار ډېر نیکان او صالحان دي. دې خبرې ته ګورئ، د الله په علم کې وا چې دا ماشوم را غټ شي، د دنه به یو ډېر لوی سرکشه باغي رزیل انسان جوړیږي. او بیا که ستاسو خیلی ځینې سړی سرکشه او باغي بچې، نو د مور او پلار دیندارۍ ته نقصان نه رسي، خو هغه بچې ګمراه شي. لکه د نوح علیه السلام بچې ګمراه وو، نو نوح علیه السلام ته خو نقصان نه و،
خو اکثر د کمزوري ایمان والا مور او پلار د بچی په لار به روانيږي چې بچي و ته سوي بس حق مني. نو الله په دې مور او پلار احسان وکوي. الله خضر علیہ السلام ته وی کدا بچی را غټ شوی وي نو د دې بچی په وجه د مور او پلار گمراه کېده. نو ما اوس احسان وکړو دا بچی مې مړک او الله تعالی بدایله بل بچی ورکی زه ول بل بچی ورکم. اوس دا خو مونږ ته د وحی په ذریعہ معلومه شو د دې تکوینی امر علم د خضر علیہ السلام د بیان په نتیجه کې کستا سو خېلی بلا د څه واقعیت زموږ په دې کلو کې ناراضي د چانه بچی مړ کیږي او چاله الله ورکي او چاله نه ورکي چاله الله قابل بچی ورکی چاله ناقابل بچی ورکی چاته د بچو خوشحالي او خی چاته و نه خی. دې حکمتونو باندې صرف یو الله علم دی. دا عقل هم نشي معلومه ولې چې بدی شي کې زمون خیر دی غني بچی کو خیری. خود قرآن د دغه واقعین پته ولګي چې بچیم د انسان د لپاره شر ګرځیدي شي. نو الله تعالی دا مهرباني وکړه د وحی په صورت کې وکړه چې موږ له د قرآن او د حدیث په شکل کې وحی راولېګل او موږ دومره په سپاله روانیو. زمونږ مخې ته تیار نشته زمونږ مخې ته شمکوري نشته چې قرآن او حدیث ازده کې نستابه د لری لری پورې نظر لګي. په دې موجوده وخت کې ساينسونه ترقی کړي د ساينسدانان اسمان نه مانی وې اسمان نشته ولی نشته. مولانا مودودی رحمه الله وې د ساينسدانانو عقل خدایي د تجربې تابع دي. سورۃ یاسین کې مولانا مودودی رحمه الله په دې کائنات باندې ډېر بهترین تفسیر کړی دی. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نو مولانا مودودی رحمه الله وې د ساينسدانانو عقل خدایي د تجربې تابع دي. په خوا زمانه کې بس ساينسدانانو وی یو سیاره یادوله ویل پاغي باندې انتها د کائنات راځي اخو نور کائنات نشته او بیا رستنو ساينسدانانو یو بل سیاره ادراک کړه. نو ساينسدانانو وی چې انتها د کائنات په پلوټو سیاره باندې راځي دا غینه اخو کائنات نشته. خو چې مون قرآن او حدیث او وحی ته ګورو زمنګ نظر په اسمان نه دی زمنګ نظر په دویم اسمانم دی زمنګ نظر په دریم اسمانم دی من سلورم اسمانم منو من پنځم منو من شپږم منو من وم اسمانم منو او د وم اسمان نه د پاسه من علیین منو چې د جنت نه را لاندې او د وم اسمان نه د پاسه د قیامت د قیامه پورې الله تعالی د ټول مسلمانانو د پاره ته متبادل جنت جوړ کړي او چې څنګه نن مرشي بسال لبل تر رسیدلې او دا د ایمان والا روزانه چې د چا شوقي جنت تتلیش شپه کې نشي کوله مستقل رهایش په د قیام د قیامت نه وروسته مسلمانان په جنت کې اختیاري. خو صحیح حدیث دی چې مسلمانانو لتلې راتلې شي شهیدان په اعلی علیین کې دي او د شنو توتیانو د پشان هلی کاپټر ته ګوره دا توتی دی د دنیا کې چې دا کوم هلی کاپټر دی کنه دا توتی دی کستا زو خېلی دا خلک او دا وزیران په ججوره کې ناسي بس د شنو توتیانو په ججورو کې د سندې کې دا توتی وای شهیدان د عام مؤمنانو نه لک په سہولت باندې جنت ته ځي راځي داغي درجه اوچته ده او علیین لا سکه و اسمان چې زمونږ د وم اسمان نه د پاسه هم د وحی په ذریعہ نظر لګي. الله سوئی
وعندها جنة المأوا چې کله د سدرة المنتهى مناظر ختم شي نو دا غینا اخو الله وې د جنت مناظر به د وم اسمان نه د بر نه اخو نه شروع کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم وې جنتونو سلچته دي نو به سنس دانان خو اسمان ته نه درېدلي منګه د قران او د حدیث د وحی د علم په نتیجه کې د جنت اغسل مناظر هم زمونږه خاکه د ذهن کې ده او بیا مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم سویلی و چې د الله نه غواړئ نو جنت الفردوس ته وغواړئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله نه چې جنت غواړئ نو جنت الفردوس ته وغواړئ په دې کې ډېر لوی حکمت دی او هغه حکمت دا دی چې من دا ناس خلق د 15مې صدۍ ګناهګار مسلمانان یو په اعمالو کې کمزوري یو په مونږ ولاړ یو توجه هم الله ته نه مخامخ نو په عمل باندې جنت الفردوس حاصلول زمونږ د پاره ډیر مشکل نخکاری په نظر باندې خدا ګناهګار مسلمانان چې دعاګانې کوي او د الله نه جنت الفردوس غواړي نو نبی صلی الله علیه وسلم یې حاصلولی شي پس د الله نه غواړه یا الله زستا غلام یم الله زستا بنده یم الله زما ارمان دا دی چې ته ماله جنت الفردوس راکړي نو په دعاګانو به الله تعالی موږ جنت الفردوس ته ورسوي نبی صلی الله علیه وسلم وی جنت الفردوس سلم نمبر جنت دی هغه خیره سل چته دی جنت او د هر چت په منځ کې دومره فاصله ده لکه رزمکه او د اسمان په منځ کې چې ده نو هغه خیره جنت چې دغه جنت الفردوس دی او دا غي د پاس عرش د الله دی د جنت الفردوس چت چې دی دا عرش د الله دی او عرش د الله سونه دی په دې ټول کائنات باندې عرش د الله محیط دی دا نور او دا سپوږمۍ او دا ځمکه او دا اسمانونه او د ځمکه او د اسمانونو نه ماورا چې څومره کائنات دي په دې ټول باندې عرش د الله محیط دی چې وحی نه ته دون لري نشتلې عقل دلته چرته تلی شي عقل انسان الله ورکړه ډېر ایجاداتي پکړي خود وحی نه په غیر منګه په عقل باندې سم نشو کولی نو الله تعالی په منګ باندې دا مهرباني وکړه چې په منګه وحی د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې علم راک دي چترال ته تلی وغه کله شو ملګری نو هغه کله شو مشر دی نو ما ویلې دعوت ول ورکوم ځکه چې کافر سره ملاو شنو خامخه بوله د اسلام دعوت ورکې نو دعوت مې ول ورکوي مونږ الله منو د اسمان چا پیدا کړي ما ویل د الله پیدا کړي د ازمکه چا پیدا کړي د الله پیدا کړي ته چا پیدا کړي د الله پیدا کړي او ادم منو هغه د کله شو کافر مشر راته وی من ادم منو نو ما ویل وسی راګیر کا ما ویل ادم څوک دی وی ادم زمونږ دغه دی کنه د انسانان ټول د ادم علی السلام نه پیدا دي کنه مل چا وی بس په دغه ځای کې است خاموش زکه چې هغه خو نسل در نسل خبر اوریدلې دا چې موږ د ادم اولاد یو خو وحی خو سرشتہ نو ما او ته د الله بندا چې کوم کتاب کې د آدم علی السلام پیدایش ذکر دی چې قران وې ته به کې د آدم علی السلام زما د مخې د ټول کارونه کیږي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
بیا ورپسې وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا کارونه کله شوي دا لزر کاله دا د ډېر پخوانی لکه الله موږ ته پخوانی خبرې کوي. او واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه. مل دس علم د بل چا سره نشته. دا نوح علیہ السلام سو زره کاله مخکې تیر شوی دی خو تا ته ټوله قصه داسې معلومه ده چې یو سیروزی والا تبلیغي حضرات هم په جماعت کې پاسي نو دا ورته پته ده چې 950 کاله نوح علیه السلام خپل قوم ته تبلیغ کړ. دا د چا په ذریعه دا د قرآن او د وحی په ذریعه باندې. نو امام بخاری رحمه الله د بدء الوحی نه آغاز د دې د پاره وکړو چې دا عقیده ولره چې دین کې یو شی تر هغه وخت پورې نشي معتبر کېدی تر څو پورې چې د وحی نه ثابت نه او چې دا دی باندې یکسو شوي او په دې باندې مطمئن شوي بس د هر قسم شرکیات او د بدعات او د خرافات نه خود به خود نارینه او زنانه بچ کیږي. ځکه چې یو خبره راته څوک کتاب یې قرآن او حدیث راته پیش کړي وي منم او چې قرآن او حدیث کې صراحت نه نو بیا راته صحابه او اقوال پیش کوي یا راته د یو مجتهد اجتهاد پیش کا هغه ته به زه ګورم د مجتهد اجتهاد خو اصل بنیاد خو قرآن او حدیث دی. او اختتام امام بخاری رحمه الله په کتاب التوحید باندې وکړو. ابن حجر اسقلانی رحمه الله وی په دې کې حکمت ده چې یو د امام بخاری رحمه الله په هر ځای کې حسن خاتمه ته د اشاره کوي او دا خبره مولانا زکریا رحمه الله په دې تراجم کې چې هغه کم تراجم د امام بخاری لیکلي پغه کې لیکلي. مولانا زکریا رحمه الله وی چې امام بخاری کم عنوان ختمین نو دس یو لفظ به پکې راوړي چې هغه په ختمېدو باندې دلالت کوي لکه بدء الوحی ختمین هذا آخر ما قال هرقل که کتاب الایمان ختمی نو ثم نزل که کتاب العلم ختمی نو وليقطعه ما تحت الكعبين. یعنی د هر عنوان په اخر سر کې امام بخاری د یو ټکی راوړي چې هغه په اختتام دلالت کوي. نو مولانا زکریا رحمه الله وی چې په دې کې حسن الخاتمه ته اشاره ده چې اے مسلمان او اے طالب او اے عالمه تا خو بدل وحی ختم کړه او کتاب الایمان شروع کې خدا زندگی به دقه شان یو ځل ختميږي لکه څنګه چې یو کتاب ختم کتاب الایمان د ختم کو کتاب العلم شروع کې تنبیه در کو ما چې یو ځل بستا د زندگی دقه شان ختميږي او بخاری د ختم کړه یو ځل بستا د زندگی دقه شان ختميږي لکه سکه چې دلته کې د استادانو او د شاګردانو د امام بخاری دا ټول کتاب وي او نن ختم دي نوې نسل براشي او د زوړ بټول ختم شي. نو الله تعالی دې زمونږه خاتمه په توحید باندې راولي. امام بخاری کتاب التوحید اخر سر کې ذکر راوړ او دا عقیده تاسو زده کړې دا په دې احادیثو کې هم او په قران کې هم چې مسلمان یو عقیده باندې مکلف دی یو په عمل مکلف دی. یعنی الله زمونږ نه صحیح عقیده غواړي او الله زمونږ نه د عمل تقاضا کوي. که په عقیده کې کمزوري رااله او ګړبړ راغی نو الله پاک دغه انسان به جنت ته نه پریږدي.
دا د الله اټله فیصله ده چې د توحید د عقیدې نه د چا عقیده خلاف شي شرک پکې راغی بس دغه سړي باندې جنت حرام دی قرآن کې الله فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه الله وی شان دا دی چې چا شرک د الله سره وکړ الله په جنت حرام کړ خو په عمل کې کمې زه ته راغې نه دی پکار او په عمل کې کمې به شي الله تعالی معاف کوي اول خو ډیر امکانات د دې خبرې دي ځکه چې صحیح حدیث دی چې الله وی زما په غضب باندې زما رحمت غالب دی او یو سړی الله له په داسې حالت کې لاړې چې څه ګناهونه کړي نو اول خدا امید دی چې الله تعالی به دې انسان ته دا ګناهونه استماب کړي یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء او کو الله عذاب ورکي نو مؤبد عذاب نه ورکي یعنی همیشه عذاب په ګناه نه ورکي موقت عذاب ورکي سو وخت پورې عذاب ورکي الله دې مونږ دغه سو وخت د عذاب نه بچ کی نو د توحید عقیده امام بخاری رحمه الله واخره عنوان راوړو چې زمون خاتمه دی الله تعالی په توحید باندې کی دی علماء د ګناهونو کم ترتیب چې مقرر کړی دی هغه وی اول ګناه کوپر دی او د کوپر به بشمار انواع دي خو اولنې سر کې کوپر دی د کوپر پسې لوی ګناه چې دغه شرک دی نو بیا د شرک مقسم دي چا بوتان شریک ګرځول د الله سره چا قبرونه ګرځولي چا انبیا ګرځولي چا ملائک ګرځولي چا پیریان ګرځولي چا ونی بوټي ګرځولي خو مشرکین ټول دي د الله او د الله د رسول فیصله دا چې د کفر والا جنت ته نه پریدي او د شرک والا هم جنت ته نه پریدي دا به تر تل په جهنم کې د کفر والا به همیشه په جهنم کې او د شرک والا به هم همیشه په جهنم کې غنی دا په مکه کې چې کم خلکو نو کافر خو په دې وجه شو چې قران نه انکار وکړو کافر خو په دې وجه باندې شو چې د محمد رسول الله نه انکار وکړو خو د قران دراتللو نوړان دی او د محمد رسول الله د بعثت نوړان دی اغي خو دهریه کافر نو مشرکین کافرانو یعنی ابو لهب ابو جهل د ټولو کافرانو دا منل چې خالق د اسمانونو څوک دی الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله د مکی د ټولو کافرانو منل چې د ازمکه چا پیدا کړي الله مونږ چا پیدا کړیو الله باران سو ګوري الله شینکی د ازمکه نه سو راځورغونی الله الله ایمانو د الله تصرفات منل خود الله سره بت شریک ګرځول د الله سره لات او منات او عزا شریک ګرځول ناغیست مشرکین دي دریمه درجه د ګناه چې دغه بدعت دی نو دا بدعت د سی و ګناه د چې پیغمبر علی السلام وی شرک ته پول دی شرک تر رسي لار ده خو الله تعالی دا بدعتي د شرک نه بچ کونو الله به ول په دې بدعت باندې سزا کوي وربه کی خو همیشه د لپاره د جهنم فیصله نشته چې د شرک نه الله بچ کی او بدعت ډیر لوی ګناه ده په شرک پسې به دریمه درجه کې بدعت ده چې یو کار د الله او د رسول حکم نه یو تی په دین کې د ځان د دین جوړ کېدای د بدعت وي یعنی نه الله ویلي دي چې دا وکړي نه رسول الله ویلي چې دا وکړي نو د صحابو نه ثابت ده چې دا دین دی او تا په زور یو کار د دین حصہ وګرځولا نو دا عمل د الله ډیر ناخوښ عمل دی سلورم درجه په بدعت پسې به د ګناي کبیره ده د ګناي کبیره چې څومره لیست دی
نو دا بدعت د دې ګناي کبیره نه ګوره اخو غټه ګناه ده. د دې د ګناي کبیره له شروع کیږي زنا دا، قتل دی، د مور پلار نافرمانی ده، سحر دی، غلا ده، دروغ دی. امام زاهبی رحمه الله سره شپېتو نه بره په کتاب الکبائر کې دا غټ غټ ګناهونه شمارلي دي. د ګناي کبیره نه وروسته به د صغیره نمبر دی. نو صغیره انسان کيم ډیره، صغیره کيم ډیره، خدای ما پېم الله تعالی ول بشمار باندې مقرر کړی 14 د موکسته د ګناهونه مکمل صفه شو. چې مونږ د موکو نو پیغمبر علی السلام وای دا مونږ د بل مونږ نه پورې سونه ګناهونه د انسان نشوي دار جاي. چې د جمعې مونږ لاله نو چې د تیرې شوی جمعې نه د دې جمعې پورې څومره ګناهونه ټول دي ختم کړ. په مختلفو نیکو اعمال باندې دا واړه ګناهونه د انسان نه استرجي. کني کدا نه رجي دي نو به ډېر لوی تبيو. په شپږم نمبر کې به زلات دي، د صغیره نم لاندې دي، زلت وته وي، لغزش وته وي. الله تعالی دې موږ ټول ګناهونو نه بچ کړي. خود کوپر او د شرک والا باندې الله جنت حرام کړي دی او د باقی ګناهونو باندې الله تعالی معافیم کوي. او کو سزا ور کوي نو وقتی ته ور سزا ور کوي، همیشه سزا الله تعالی نه ور کوي. بیا اخیره باب امام بخاری راوړو ونزع الموازین القسط ليوم القيامه. باب دې په بیان د دې قول د الله کې چې الله وي موږ بکیدو تلی د انصاف. دویمه معنا موږ بکیدو تل د انصاف. لفظ د جمع د خو معنا یې تر مفرد کولې شي، ځکه چې دا جمع همیشه د تعدد د پاره علما وي نه راغلي، دا د تعظیم د پاره راغلي. په سورۃ شعراء کې الله فرمایي ولقد كذب قوم نوح المرسلين. د نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم د پیغمبرانو تکذیب کړي دي. نو پیغمبران خو نو یو پیغمبر ته لګل شوی، خو الله تعالی د یو پیغمبر نه تعبیر است په مرسلین سره وو. دا غرنګ دلتم دا تل چې دا ځنې علما وي او تل دا خو الله تعالی ته د تعظیم د وجه په جمع سره تعبیر کړي دي. او ابن حجر اسقلانی ځنې علما وي چې نه تل ډیری دي، چې څومره انسانان دي نو دومره بتلی می. بلکې ځنې علما وي چې څومره د انسانانو اعمال د یو انسان د مختلفو اعمالو د پاره به مختلفې تلې قایب شي. او د دوانو خبرو ثبوت د قران او حدیث نه صحیح دي، او دوانه مظهر دي د قوت د الله تعالی چې ډېری تلې دام د الله تعالی د قدرت یو نمونه ده. او چې یو تلې او دا دومره طول پکېږي دام د الله تعالی د قدرت مظهره ده. بیا په حدیث کې راځي دا وان اعمال بني ادم د امام بخاری رحمه الله قول دی. وان اعمال بني ادم او بشک ټول اعمال د انسانانو مؤمن او نوی بني ادم وي، په دې کې کافر، منافق، مشرک، ورکوټ لوی ټول راځي. وان اعمال بني ادم او بشک اعمال د انسانانو وقولهم او خبر د انسانانو یوزنو دا په دغه تل کې تلل کېږي. حدیث کې راځي او یا زره مسلمانان به حساب به کتاب جنت تزي. او بل حدیث کې راځي په کافرانو کې ځنه دسي کافران دي چې هغه به خیر چرته نه کړي، هغه به حساب به کتاب دوزخ تزي. باقی که کافر دی او که مسلمان دی، بالغ دی او که نابالغ دی، د ټول اعمال بل الله تعالی تلی. په سونه وخت کې الله ځان ته سریع الحساب ویلې دی، په لږ وخت کې به الله وتلی. د دې سړی مثال دلته نشي ورکولای په دې دنیا کې.
احوال د اخرت په احوالو د دنیا باندې نشي قیاس کېدلی. ستانه چې پرشتي روح والی علیین ته ورسي قبر ته به راځي او دا مزل په 3.5 زره کال کې انسان نشي کولی او اگر سکندونو مزل دی ولی احوال د اخرت نشي قیاس کېدلی په احوال د دنیا باندې. نو اعمال د بنی آدم مدابلی تللی کیږي، اقوال د بنی آدم مدابل تللی کیږي. خو سوال دا راځي چې د کافر خو اسم جهنم زیاده نو د عملونه الله تعالی ولی تلی، د مؤمن عمل ک الله تلی خود دی وجه دی تلی چې چاله به دویم جنت ورکی، چاله به دریم ورکی، چاله به سلورم ورکی، چاله به جنت الفردوس ورکی د اعمالو په نتیجه کې. خو کافر خو اسم کا جهنم تزینو د اعمال ولی تلی کی. نو یو جواب دا دی لکه څنګه چې د جنت درجات مختلف دي نو دقه شان د جهنم هم طبقات مختلف دي. لها 7 ابواب، الله وی د جهنم هم اتد تبقیدی یو تبقیدی. نو څوک به د یوې طبقې مستحقي، څوک به د بلې طبقې مستحقي، دا علم الله ته دی. نو الله یې اعمال زکه تلی او دویمه د دی وجنه اعمال تلی چې خیخه پکی. قرآن کې الله فرمایي کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، چې ګنایم کړي او ته په آخرت کې ښکارم کې جرا شدا دیغه ګناه ده، دا دیغه کوپر دی، دا دیغه قتلونه دي، دا دیغه دوکې دي. ته ګوره نو دی کافر بد افسوس نورم سیواږي او لاس خو بمروړي. ويوم يعز الظالم على يديه، الله وی دا ظالمان په دې لاسونو چکونه لګي او ارمان به وکي چې ما د پیغمبر لار په دنیا کې خپل کړي ونه سونه بخوي. نو د حساب کتاب نه هیڅ څوک مستثنا نه دي. بیا دا اعمال خو اعراض دي، نو دا به څنګه تللی کیږي؟ نو زونه صحابه دا تفسیر کړي دي چې اعمال په کاغذ کې لیکل کیږي، هغه کاغذ به تللی کیږي. ځنې صحابه وی تفسیر کړي دي چې نه دا اعمال دلته اعراض دي خو التبع اجسامي، دلته عرض د ښکاری نه خدا موز په یو خسته شکل کې مجسد شي، دا روجه په خسته شکل کې مجسم شي، دا نفقه او دا صدقه په خسته خسته باډو او شکلونو کې مجسم شي. ابه تل لیکيږي. ابن حجر اسقلانی رحمه الله د دې ومه صدې اتمه صدې عالم دی، خو هغه په هغه وخت کې ترجیح دی لور کړي چې ډایرک اعمال الله تعالی والله په دې قادر دی. دا ډایرک اعمال چې موږ ته محال ښکاری او موږ ته ناممکن ښکاری دا الله تعالی تعالی. او کتبه چې قران کې الله تعالی فرمایي چې د کافرانو د پاره بزت تل قائمه کوم، نو هغه توبېخن خبر الله کړي، یعنی د دې هیڅ عمل نشته، د تللو په ګړو سشته نه. او یاد هغه کافرانو په باره کې الله ویلي دي چې کم به حساب به کتاب الله تعالی جهنم ته بوزي. وقال مجاهد دا علمی نکات دی امام بخاری وی چې امام مجاهد وی چې القسطاس العدل بالرومیه، د قسطاس د قسطن سره مناسب ټکی قسطاس دی. او قران کی ذکر هم دی وزنو بالقسطاس المستقیم. نو امام بخاری د امام مجاهد قول را نقل کړ چې دا د عربی لفظ نه دی بلکې دا د رومی جبه لفظ دی او په قران کې استعمال شوی دی. وقال مجاهد القسطاس العدل، قسطاس انصاف ته وی بالرومیه په رومی جبه کې، او په قران کې د رومی جبه ټکی راغی. ځنې علما وی چې په قران کې غیر عربي الفاظ نشته، او ځنې علما وی چې په قران کریم کې د عربي غیر عربي الفاظ شته. نو کم علما چې وی چې په قران کریم کې غیر عربي الفاظ شته، نو هغه یو فهرست جمع کړي دي. استبرق غیر عربي لفظ دی، قسطاس غیر عربي لفظ دی،
زلزله غیر عربي لفظ دی زنجبیل غیر عربي لفظ دی تنور غیر عربي لفظ دی 64 یاد سي د شپېتو د اویو په منځ کې دسي الفاظ راوړي دي چې هغه باندې ته اطلاق کولې شي چې دا هندي دی دا فارسی دی دا رومي دی دا د بلې ژبې دی نو ځینې علما وایي دا د دغه ژبې لفظ نه دی دا د عربی لفظ دی خو په یو لفظ کې درې څلور لغت کله کله شریک شي نو فارسیوان وایي زمونږ فارسی ده او هندي والا وایي زمونږ اردو په قرآن کې رااله او د روم والا وایي زمونږ رومي پکې رااله نور دا د عربی لفظ دی په قرآن کې یو لفظ هم غیر عربي نشته خو امام بخاری چې د امام مجاهد دا قول را نقل کړ نو د امام بخاری را یاد ده چې په قران کریم کې غیر عربي الفاظ شته خو په دې باندې دواړه متفق دي چې په یو لوی کلام کې کله یو بل لغت یو ټکی استعمال شي نو د یو ټکی د استعمال په وجه د لغت نه نوځي لکه موږ پښتانه یو خو تاسو بچرته روډ بوای نو روډ خو پښتو نه ده روډ خراب دی روډ خدي موټر څه پښتو خو نه ده موټر می واغې صدا خو د انګلیش لفظ دی کار او موټر کار او پلیټ اکسیډنټ یعنی مونږ د خپل پښتو را دغه کړل نو زمونږ په دې پښتو کې هم د عوام هم د انګلیش ډیر الفاظ استعمالي نو په دغه الفاظ باندې زمونږ د پښتو د پښتونولۍ نه نوځي او دا په د عربو محاوره کې دا خبره د عادت لاندې واغني کوپارو به اعتراض کړي وي چې دا څنګه الله کتاب دی چې په دې کې غیر عربي الفاظ دي او چونګې دا خبره د عربی د محاورو خلاف نه و نو دا اعتراض اړول شوی نه ويقال القسط مصدر المقسط ويقال ولشوی دی چې القسط مصدر المقسط چې قسطون ټکي دا د مقسطون مصدر دی د طالبات او د علماو دا خبره زده کړي دا چې اقسط يقسط مصدر اقساطن راځي او دلته امام بخاری رحمه الله وی چې ويقال ویلې شوی دی چې قسم مصدر د مقسطون دی نو کدسی ویلی وی چې ويقال الاقساط مصدر المقسط دی به اعتراض نه خدا اقساط مصدر قسطن ګرځول دا د امام بخاری په د قواعد پر اړه کې ظاهرا غلطی ده نو د دینه جواب امام کرمانی رحمه الله کړی دی چې قسم مصدر د مقصد دی خو به حذف الزوائد ټکو سره وباسه ويقال القسط مصدر المقسط بحذف زوائده خو د امام کرمانی رحمه الله دغه انداز نه التم صراحت نشته زما ذهن ته یو سوچ راځي او زیدي شاګردان علما او تویم د یقال ټکی په قرینه ده چې امام بخاری سے وړو کې عالم خو نه دی چې خوځي نو سنوکتی ته اشاره کړي یعنی امام بخاری چې وړه خبر هم کوي نو په دې کې یو فلسفه پرتای د امام بخاری رحمه الله غرض دا دی چې د هر فعل نسبت هغه مصدر ته چې جاری علی الفعل دا خود بدیهیات نه دی چې زه استاد ته وایم چې اخرج مصدر ده اخراج مصدر د اخرج دی نو دا ټولي دنیا ته پته راځي د اخرج مصدر اخراج دی خود دې مصدر مجرد نسبت مزید ته هم کول سیدی خود خلکو ير کړي دي لکه څنګه چې ستاد لپاره دا جایز ده چې د اخرج مصدر اخراج دی نو ستاد لپاره د سویلم جایز دی چې د اخرج مصدر خروج دی مصدر المصدر تم نسبت صحیح دی او مصدر تم نسبت صحیح دی او دا د ويقال ټکي په قرینه ده ځکه چې دا غرض د امام بخاری نه ونه دی ويقال ته ضرورت خو ډایرک به استویلی وی چې القسط مصدر المقسط امام بخاری وی ويقال د سی ویلې کې دلی شي دا جائز ده خلکو کې مشهور او خبره خوده شوی ده چې قسم مصدر د مقسط دی او هو العادل چې د مزید د استعمال شنو مقسط عادل ته وی
واما القاسط هر چې قاصد د مجرد نه دین او هو الجائر او ظالم ته وي او په قران کریم کې ان الله يحب المقسطين امراغله او واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا امراغله قاسطون په معنا د ظالمون سره دي. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب وبت سند المتصل منا الى الامام البخاري مال منتظمین چټي راکړو په لسو منټو کې دا نغره بن کا زما د خپل درس ټیم د بخاری ونیمه غنټای بهر حال زبو څنګه چلو کما خو زو وي سمندر په کوزه کې بن کا خو نکیږي خو زه بیا ور دای بم نه مونږ چې لس منټه کې را بن کزه کدا څه خلاصه کې اداري نه ده چې زی په لس منټه کې وې ما خو زما د درس د بخاری ختم چې دی دای ونیمه غنټه ټیم دی پاره کې زه د بخاری مالها او مالها ټول به بیانو خو بهرحال کوشش کوم چې په لس منټه کې وسره بن کما وبالسند المتصل منا زمونږ استاد مولانا عنایت الرحمن صاحب د احادیثو زمونږ استاد د احادیث مولانا پیدا محمد صاحب رحمهم الله زمونږ استاد د سند الاجازه د احادیث علامه یوسف قرضاوی حفظه الله دی چې وسم ژوندې د مړ نه دی د قطر قاضی القضات دی او هغه مال سند الاجازه را کړی او دغه هر عالم سند محمد رسول الله تر رسیدلی دغه هر عالم سند امام بخاری تر رسیدلی نو مولانا حسین احمد مدنی وی چې وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري دا ارچ خپل سند دی قال الامام البخاري حدثنا امام بخاری وی چې ماته احمد ابن اشکاب در روان حدیث بیان کو احمد ابن اشکاب وی ماته در روان حدیث محمد ابن فضیل بیان کو محمد ابن فضیل رحمه الله وی در روان حدیث ماته عماره ابن القعقاع بیان کو عماره رحمه الله وی ما تدار روان حدیث حافظ ابو زرعه بیان کو ابو زرعه وی چې دار روان حدیث ما ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیان کړي او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن یو دو کلمې دي الله ته ډېرې ګرانې دي خفیفتان علی اللسان په جبه باندې ډېر سپکه واسانیم دي او ثقيلتان فی المیزان په میزان کې ډېر درنیم دي اغه کلمې سدي یو د سبحان الله وبحمده او دویمه کلمه د سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده او دویمه کلمه د سبحان الله العظیم علماء د بلاغت وی چې کله خبر کې تشویق او شوق مبتدا ته د صحابه لغاره پیدا کین مقدمي کی او چې په خبر کې به لګتولی او غدواله هغه خامخ مقدم کیږي نو دلته مبتدا رستو ده خبر مقدم دی تقدیم د خبر چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی د پیغمبر نه په مخ د ځمکه لوی بلیغ او فصیح نشته نو دای د تشویق د پاره کړي کلمتان حبیبتان دو کلمې دي ګور الله ته ډېر محبوب دي او حبیبتون په معنا د محبوبتون سره دی نو یا ډایرک دغه کلمې د الله خو دي او یا محدثین وی چې محبوبتون قائل هذا د کلمو وینکه د الله خو دي که خزي دا کلمې وي او کنارینه وي الله وسره ډیره مینه چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او د الله محبت څه دی چې الله وې زه د رښتینو سره محبت کوم الله وې زه د انصاف والو سره محبت کوم الله وې زه د مؤمنانو سره محبت کوم د الله محبت دا دی چې د جهنم د عذاب نه به وساتي د الله محبت دا دی چې جنت ته به دننه کی نو د دې کلمو د ویونکو سره د الله مینه د یعنی جنت ته بوزي او خفیفتان علی اللسان په جبه باندې ډېری اسانی دي یو داري چې مختصری دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دویم خفت څه ده
په ولاړې ویلې شي، په ناستې ویلې شي، په ملاستې ویلې شي، په اودس کې ویلې شي، بې اودسې ویلې شي. حتی چې ذکر او اذکار نارینه په جنابت کې هم کولی شي په نزد ټولو علماو باندې، او زنانه په حالت د حیض کې هم کولی شي. په ذکر باندې الله پابندي نه د لګولي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اے د ایمان والا والله ډیر ډیر یادوي. نو ډیر ډیر یادولې دا دي چې پر وخت کې یادوه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صرف ځنې مقامات د سیدی چې پاغي کې نبی صلی الله علیه وسلم به د ذکر نه منع کړي، لکه تا پر دغه پرانیسته او د سماعتي تکینی به شریعت منع کړي، به نور اذکار نه کی. باتروم دروازې نه دنه لاړې به اذکار مکوه. خو چې دغه مقامات نه نو په هر وخت کې الله یادوه. او ثقيلتان فی الميزان، دا دو کلمې په تل د میزان کې چې په آخرت کې به الله تعالی و تل قائمي. میزانم تل ته وي خدا شهرت مندلې دي. نو موږ پښتانه یوازې میزان نه یادو، موږ پښتانه وایو تل د میزان دی الله درنه. نو تل او میزان خو یو شی دی. خدا میزان موږ استعلم وګرځاو دا غتلی. نو پښتو کې مسرتل عملګری کړ چې تل د میزان دی الله تعالی درنه. د میزان په تل کې چې قیامت کې به الله قائمي، دا کلمې ډېر زیاتې درنې دي چې سړی په ټولو احادیثو غور وکړي. د ټولو نه خو درون شی لا اله الا الله کلمه ده. بیا د انسان خیسته اخلاق دي او دې ته اضافي نسبتونه وي. بیا د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ورد دی. سبحان مصدر د عامل ته مقدر رو باسي. اسبح یا نسبح سبحان الله. منګه پاکي بیانو، پاکي بیانول د الله، او متلبسا بحمده په دې حال کې چې منګ به د پاکي سره سره د الله لوی بیانو. او سبحان الله العظیم منګ پاکي بیانو، پاکي د الله جړي لوی ذات دی. مخکې د بخاری کې حدیث تیر شوی، نبی صلی الله علیه وسلم وی چې په شواروز کې سلزله دا کلمه څوک ورد کی، پاغه کې اوسره دا اولنې جز دی، دا دویم سره نشته. نو ابن حجر وی چې دا دویم مسلم ملګری شو خو واوا چې څوک سلزله شواروز کې دا وردو کې چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی که د دریاب د زګو ګناهونه می الله به معاف کی، که د دریاب د زګو ګناهونه مینهم الله به معاف کی. ابن بطوال رحمه الله یو محدث دی، دا غي خسته نقطه ده سیل به کمزور شوی. ابن بطوال رحمه الله وی چې په دې اذکار لګو اذکارو کې چې دا ډیر اجر راغلی کنه، نو دا د هر چا د پاره غوړې نه دی، دا د تړپ والا د پاره دی، دا د درد لرونکي مسلمان د پاره دی چې کم مسلمان په زړه کې یو طرف او درد لري چې زه د الله ته ورسېږم نو بانه ول الله ولټول. اوس یو انسان داسې دی چې د الله د رضا تړپې په زړه کې نشته، جنت ته د رسېدلو تړپې په زړه کې نشته، الله ته د قرب او د نږدېوالي مینه او محبت او تړپې په زړه کې نشته، او وسی اتفاقی د اذکارو هغه ته اجر نه ملاوي. اجر په دې لګو اذکارو کې خلکو ته دادونه لوی اجر له ملاويږي چې د تړپی د مینه او محبت په زړه کې. نو الله تعالی بیا هغه مقامات ته رسي. الله تعالی دې زمنګ د مدرسې ټولي کامیابی کی. چونکه دلته کې معلومات زنانه دي، زه په ارزه کې د خواتینو مدرسه کې وېما چې دا لکان چې فارغ شي نو په دې معاشره کې په جدا جامه باندې او په پټکی باندې خلک پیژني، سر میل په غاړه راوای چې دا طالب دی او دا عالم دی او دا مولانا صاحب دی. خو د زنانه او د مولانا چې دا مولویه د مثال کې دا نشته، ځکه چې یو شان زنانه دي
نو زنانو ته مې دا درخواست دی چې تاسو به د دې علم جامه په دې خلکو کې داسې متعارف کوئ چې ستاسو دوپټه به د عامو زنانو د دوپټو نه بدلي. یعنی په کار دار چې په حیثیت مسلمان زمونږ هر زنانه دیندار او حیادار وي، خو خاص کر چې عالم په یو محفل کې موجود یا غم لاړ شي یا خادی لاړ شي چې د دې صادر او لپټه د عام زنانو نه بدلی چې ټولي زنانه وي دا څوک دا خو عالمه ده. چې ستاسو کپڑے په پیړوالي کې او په کولاوالي کې د عام زنانو نه بدلی چې په یو ماحول او په یو محفل کې تاسو ناسي چې ټولو زنانو ته پته ولګي چې دا عالمه زنانه ده. او دریم دا چې په زنانو کې تاسو ته د دین د خدمت مواقع ډیر دي. زمونږ په دې علاقو کې په مړو کې علما راځي او تقریرونه کوي، په جنازه کې تقریر کوي، مخ کې په تعزیت کې تقریر کوي، یو عالم راځي او بل راځي او بدا تقریرونه رواني. خود خزو په کورونو کې د تقریرونو کمی ډیر زیات دي. او سره د دې نه چې یو مړی خاندان لا چې زر ناری نه راځي نو 2000 ول خزي راځي. نو تاسو به ځان ته ماحول برابروي چې اسې ناس تکو راځي چې د الله د دین لږ بیان وورو. نو په دغه رشتہ دارو مړو له چې لاړې شي نو الته د الله د دین او زنانو ته د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې بیانوي. دا بس تاسو پرځي. بیا د دې مدرسې چې ما پړم بيزل باندې ولیدا او زه د فضل کریم صاحب حوصله ته سلام پیش کو او ان شاء الله چې بچي عالمان دی یو بچي به په 28 فروری باندې زمنګ د نسیم الله مولانا فارغ شي. په دې غر کې او په دې شړ ځای کې دومره معیاري او بهترینه اداره قائمول. الله دې داغه د آخرت توخه وګرځي. خدا دې ټول علاقې د لپاره د سعادت او د نیکبختۍ یو نښه ده. نو ظاهر کې خو به مشر فضل کریم سی بي خدا د ارچا مدرسه ده. نارینه او زنانه ټول ته مې دا درخواست دی چې هر د دې مدرسې په هر طریقه باندې سپورټ وکړي. مالی مشکلات مو ګورئ. زه د عبرت د پاره وایم منګه په 4 جولای باندې مدرسه شروع کړه. سعودي ته زلا نړما، دوبۍ ته زلا نړما، زمنګ د مدرسې زیات انحصار په دغه باندې وو. او 12 लाख یا 11 लाख زمنګ د میاشتې خرچه ده. 600 نارینه او زنانه چې لنګر خوري او داغي استادان د 1 लाख نه خو د میاشتې زمنګ د بجلی بیل کم ناراضي. په پتش لازم بسم الله وکړه بنګل الله بشتو الله خپل غم تنظیم منګ لکې. نو زه دې ملګرو ته وایم چې الله کله کله منګ د سلګ را دغه کی خو ډیر نه یو درې سلور ورځې یافتې بیسته امداد وکي. دکاندار تم ګنا نه و، دکاندار د شرم نشو ویل خو بل ملګری ته وی چې بار الله خو زما په زوړ کال کې پاتې دی او مولوی سی بوې چې را روان کال من په قرض چلنده بس کوم. بس چې میشه سودا را کړ مولوی سی بیا مال د زړو پیسو غم وکي. غني زنه ور سودا نشم درکولې به بل چا خبره وکي. په منګ باندې هغه درې سلور ورځې دومره په تکلیف تیر شوې چې دا خو 1500 طالبان دي. دا به وزه په نغدو باندې خو په یو ځای کې سودا نشم کولی. نو د بار ملک نه یو ملګری ټلیفون وکړو وی چې د کرونا په وجه باندې حالات څنګه دي. ما ویل یار الله صحیح نه خو دغه مسله پکې نه وراله. وی سونه پیسې دي. ما ویل 11 लाख وی دا بل زه په دې هفته کې درولېګم. هغه ملګری هغه 11 लाख روپۍ راولېګري سمې دکاندار لا ورکړ. ما د عبرت د پاره دا وې ما چې زمنګ د مدرسې کم ملګری دی هغه سره دا احساس دی چې دا مولوی صاحب خو سعودي ترانه غي دا خو دوبۍ ترانه غي او طالبان دی په سونو نو چې دی به د لنګر د چلولو سکه یو دی به د خرچي سکه. تاسو دغه شان د دې مدرسې ټول ضرورت باندې نظر ساتئ او چې کله د الله تعالی مو قدر کړی و الله د باندې رحم وکړو د یو طرف نه امداد وشو نو د دې مدرسې پکې خامخې ساتي چې ان شاء الله
الله را باندې رحم وکړو خدای الله زره به ورکوم دا 1 لک به ورکوم دا 50 زره به ورکوم تاسو به برکت ته ګورئ چې الله تعالی تاسو په اهل او عیال او په کاروبار کې سونه برکت اچي الله تعالی دا مدرسه کامیاب لري دا کوم عالمان چې فارغ شي الله تعالی دې ول نور مزید علم ورکی د مور او پلار د خوشحالي ذریعہ دې الله تعالی وګرځي دا څومره مسلمانان چې راغلي الله تعالی دې د ټولو حاجتونه پوره کړي او الله دې د ټولو ارمانونه پوره کړي او الله دې په دنیا کې زمنګ د سعادت زندگی نصیب کړي او په آخرت کې دې الله موږ په جنت الفردوس کې وزې کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.